بسم الله الرحمن الرحیم. صحت الله پاک ډیر لوی نعمت دی. د خپل صحت خیال ساتئ. یو 3 اصول د سره شریکومه د صحت چیرې انسان په هغې سره صحتمند پاتې کیږي او هغه 3 واړه اصول الله پاک په خپل کلام کې ذکر کړي دي. یو اصول هغه دا دی چې الله جل شانه قرآن کې فرمایلی بسم الله الرحمن الرحیم کلو واشربوا ولا تسرفوا. خورئ سکئ خو اسراف مه کوئ. مطلب دومره ډیره مه خورئ چې تاسو باندې هغه خوراک بوج شي. هر کله چې انسان ډیر زیات خوراک وکړي یا ډیر زیات څښاک وکړي نو هغه خوراک او هغه څښاک هغه معده بیا نشي برداشت کولی، نو انسان د هغې د وجې بیمار شي، ځپې راشي یا یې خېټه خراب شي. دویم نمبر اصول هغه د صحت هغه دا دی چې اوبه څښل. که تږي یئ او که تږي نه یئ اوبه څښئ. د ورځې د طبي او ډاکټري اصول مطابق د ورځې یو کس له چې کوم دی د خپل وزن مطابق چې د انسان وزن څومره وي نو هغه وزن مطابق په 1 کیلو باندې 1 ml اوبه چې کوم دی نو هغه څښل پکار دي. مثال د انسان 70 کیلو وزن دی نو دی پکار دی چې 8 ګیلاسه اوبه 2 لیټر اوبه دی د ورځې خامخا څښي. دریم نمبر اصول د صحت هغه د شپې وختي وده کیدل دي او سهار وختي پاڅېدل دي. څنګه چې الله جل شانه هغه قرآن کې فرمایلی چې شپه ما ستاسو دپاره لباس رالیږلی او ورځ ما ستاسو د معیشت او د ګټې وټې ذریعه جوړه کړي. د شپې وختي وده کېدل او سهار وختي راپاڅېدل. که چېرې موږ په دې عمل کوو نو موږ به صحتمند یو. که چېرې موږ د شپې موږ نوجوانان چې کوم دی د شپې 3 بجو پورې 4 بجو پورې موبایل ته ناست او نه وده کېږي او هر کله چې سهار د بانګونو ټایم شي نو صاحب په ځان باندې بړستن راکاږي او ایسته وده شي. دی د سهارې بیا په 10-11 بجې راپاڅي چې هغه د غرمې د روټۍ ټایم وي، سهار ناشته دنه لاړه. او ډاکټري اصول هغه دا دي چې سهار ناشته ټیټ کوئ، د غرمې روټۍ ورپسې لږه معمولي کمه او د ماسخوتن روټۍ نوره هم کمه. انشاءالله موږ تاسو د خپل صحت خیال ساتو. صحت ته الله پاک ډېر لوی نعمت دی او الله جل شانه موږ تاسو د قرآن کې څه بیان کړي په هغې باندې عمل کوو انشاءالله.